په دغه میاشت کې د الله تعالی رحمتونه انسان ته متوجي وي چې څوک وي چې زه د خپل رحمت په صادر کې ونغاړم، څوک وي چې زه د مغفرت په صادر کې ونغاړم، کو څوک وي چې زه د نجات په صادر کې ونغاړم. ټول میاشت د رحمتونو ډکه ده. خړومبۍ عشره د رمضان دا د رحمت عشره ده. لومبۍ عشره کې به یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وظیفه ډیره کې لومبۍ لس ورځو کې چې څونه ویلې شي بس د دې ور جاری ساته. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا الله ستاسو د رحمت سوال کوونکې، او یا دا ویلې شي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دغه هم د لومبۍ عشرې دعا ده. دویم عشره د مغفرت ده. ای کې به استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا وظیفه ډیره کې. دریم عشره د نجات ته. ای کې به اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، دا وظیفه ډیره زیاته کې. نو چې کوم خواص العام خلق دي، په عوامو کې خاص خلق دي، نو هغه یوازې رسمي روزه نه نیسي، بلکې هغه سره سره د خپل اندامونو روزه نیسي. د هغه خلکو د زبان هم روزه وي، د هغه په زبانونو باندې کلام الله جاری وي، د هغه په زبانونو باندې ذکر الهی جاری وي، د هغه په زبانونو باندې درود مصطفی صلی الله علیه وسلم جاری وي. د هغه خلکو په زبانونو باندې غیبتونه، بکواسات، فضول خبرې، بے مقصد خبرې دا جاری نه وي. دا غیبت نه هم ډیر ځان ساتي. ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التغاب والمستمع شریکان فی الاسم، چې غیبت کون کې او غیبت اوریدون کې دا دواړه شریک دي په ګناه کې. چې ته د چا غیبت اوري څوک درته لګیا دی او ته خاونه کې، نو ته چیرې د غیبت خو جوړ دی کوي بس دته به ګناه ملاويږي. نه نه، تم پکې وسره مرګري شریکان فی الاسم، تم وسره مرګري. نو غیبت هم دې ته ویل کېږي چې چا کې ګناه وي، چا کې عیب وي او تی پشي شاده هغه بیانې و یې راغه کې دا ګناه شته خطا شته نو ځکه بیانو، که نه و پکې بیا خو بهتانو، او د بهتان خو بیا ډیر لوی ګناه ده، د غیبت نم لوی ګناه ده. نو کوشش پکوي چې په رمضان کې د زبان د روزه هم خیال وساتئ، د فضولیاتو نه، بکواساتو نه، د غیبتونو نه، دروغو نه ځان لري وساتئ. ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شوک پروژه کې د دروغو نه او د بد عمل نه ځان خلاص نکي، منی ته نشي، و یا الله تعالی ته د خوراس کا د پرې خودلو هیڅ حاجت نشته، وي د دې روزي ورته هیڅ حاجت نشته، ثواب ولا نه ورکي. دغه شان د خواص العام خلق چي دي د خېټم روزه نيسي، دا نه چې ټول ورځ نه هر تیر کی او ما خام ټیم کې په حرام روزه ماته کوي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې کله روجماتی تکیناستو پزار او قطار به جړل، وی به جړل. یو مرید ورته فرمایي چې قربان چاړې ما بیا روجماتی ټیم دې مغلم چړا راځي. نو د مبارک به تو فرمایل چې بچو کدا خوراک د حرام وي نو الله بیرانه هم حساب اخلي، سزا به ملاويږي، او که د حلال وي نو هم بیرانه حساب علي. نو داسې به احتیاط حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ کولو.
نو کوشش وکاو چې روزه ماته موږ په حلالو سيزونو باندې وکړو چاته په دوکه چانه مالو نه وهو چاته دکانداریو په ناب تول کې کمیونو کو کچته کاروباریان خلک یو چې خپل کاروبار صحیح مانو کې پورا کوو حلال رزق کور ته وروړو چې ټول ورځ نه حریم تیر کو پښمنی نواله تر ما خامه پوری او بیا ما خام ټیم کې په حرام روزه ماته وکړو دا خدا سے شوا چې ته بیمار وي او د بیماری د پاره ډاکټر دوايي درکا خطا پکې ور سره زهر هم ځان ته واچول زهر دې ور سره ځان ته واچول نو یا دی بیماری سره ته دوايي خوري خو پرهیز وسره نه کې نو کته ډیره دوايي خوري کته ډیره دا دوايي خوري چې زهر پکې ملو شوی دی الټا به د هلاک